ژوندي بندیان دوی یو بل له د اختر په ورځ باندې تحفې تحایف لیږي نو په داسې حالاتو کې زمونږ مړي زمونږ نه هغوی هم تحفې غواړي نو چې زمونږ مردگان زمونږ نه تحفې غواړي نو ژوندو له خو تا غوښه ولېږله یا بل څه شی د تحفه ور ولېږله یا سروټی پروګرام دی وله وکړه خو ته به مړو له څه تحفه لېږي حالان کې مړي هم درنه د خپل خاندان وي که پردي وي دا درنه تحفې تحایف غواړي نو دوی له تاسو تحفې تحایف چې لېږې نو دا خوراک کاک د نه دا مړي نه غواړي او نه ورته رسي بلکې چې کم خیر خیرات صدقاتو کې د هغې صرف ثواب ورته رسي نو د اختر په ورځ د مړو له خپل خاندان کې چې څومره مردګانې یا پردي مړي وي هغوی له تحفې او ډالۍ ولېږئ نو څنګه به لېږئ حدیث مبارک کې دی چې د اختر په ورځ باندې 300 ځله سبحان الله وبحمده چا ووي او دا یې خپلو مړو ته وبخله نو د دې مړي قبر ته 1000 قسمونه د نور او د برکتونو ورسي دغه مړي ته په لحد کې 1000 قسمه انوارات ملو شي ستا په دې 300 ځله وظیفې باندې دغه مړي له قبر ته الله پاک 1000 اقسام د انوارو اولیږي او دغه رنگ په رنگ اقسام وي د نورونو اوس دا بنده چې دا چا دا وظیفه بخلې ده نو د ده په برکت خو د مړي لحد ته ورسېده اوس که د یو مړي ته بخلي نو یو مړي ته او که ټولو مړو ته بخلي نو ټولو مړو ته 1000 قسمه انوارات ملو شو او دا چا چې وظیفه ویلې ده نو د دې بندم بیا قبر کې دغه انوارات انتظار کوي چې دی وفات شي او لحد ته ورسي نو دغه 1000 قسمه او کمې چې څومره مردگانو ته بخلي د هغې مجموعه د ده په قبر او لحد کې د ده انتظار کوي هلته ورته ملو شي دا کم الفاظ دي نه نه فارغ شه نارینه وی زنانه وی او که د قربانۍ نه مخکې وي چې څوک یې کولی شي نو 300 ځله د اختر په ورځ باندې سبحان الله وبحمده دا وظیفه وکړي او خپل اهل اسلام مردگانانو ته وبخې الله به ټولو ته د دې برکت ورکوي اوس دا الفاظ یو ځل درته بیا وایم سبحان الله وبحمده د دې نه زیاتې الفاظ حدیث کې نه دي راغلي کوم چې نور الفاظ دي هغه نورو حدیثو کې دي خو هغه د اختر دروازې د وظیفې په طور نه دي هغه هسې نور وظایف دي تاسو به د اختر د ورځې 300 ځله چې کوم وظیفه کوئ سبحان الله وبحمده به وایې او دا 300 ځله ویې مړو ته وبخئ